د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سحر دی په خار د ننګرهار کې مخایستا افم منار دی. د اسلام رڼا خپرونې د پوښتنې او ځواب برخه، ستاسې پوښتنې او د منار ځوابونه. دا اول سوال کوونکی پیغام ورور هغه پوښتنه کوي چې کله انسان د مسجد داخل کی او اذان اوري نو دا به اذان کوونکی ته څرنګه جواب ورکوي. د رسول سلام حدیث دی چې هغه فرمای اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې اذان کوونکی اذان کوي او تاسو اذان اوري نو هغه چې څنګه وایي تاسو ماغسی ویوي. صرف دا چې پیغمبر سلام وایي چې د حي علی الصلاه حي په ځبانه د سویو چې لا حول ولا قوه الا بالله. نو کله که څوک د مسجد داخل کی او کبار کی د رسول سلام دغه حدیث چې دغه عام دی نو پکاره چې هغه دا شان جواب ورکي چې اذان کوونکی څنګه وایي ما شانی وای او د حي علی الصلاه حي په ځبانه لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمات استعمال کی ځکه دغه حدیث عام دی. که څوک داخل د مسجد کې هغه ته هم شامل دی او که څوک خارج کې هغه ته هم شامل دی چې اذان کوونکی نه دی او اذان اوري نو دا شان جواب دی ورکړي. دا به پوښتنه کوي ادیره کې مون مقبره کې مون جایز دی کنه؟ نو مقبره کې منځونه چې دي دوه قسمه منځونه دي. یو جنازه ده چې کله کله په قبر باندې جنازه کیږي او یو دا نور فرضي منځونه او یا دغه منځونه دي چې هغه رکوع سجده لري. نو کوم منځونه چې رکوع سجده لري دا په مقبره کې دا غینه سخته من راغلی ده، بلکې په قبر باندې جمعه جوړول او یا په مقبره کې جمعه جوړول دا حرام او ناجایز کار دي. رسول سلام د خپل وفات نه 15 ورځې مخکې به د وفات کېدو پر ورځ باندې صحابه ته دا حدیث یو چې يهود او نصاراو د پیغمبرانو په قبرونو باندې جمعهتون جوړول او دا غي شکرونه جوړول. نو چې تاسو دا کارونه کوي او یل بیا چې لعنت الله علی اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. دا لعنت دی په يهود او نصاراو باندې چې هغه د پیغمبرانو قبرونو دغه خواته جمعهتون جوړول او ته منځونه کول. نو پادیره کې مون جایز نه ده، حرام ده. دغه مون چې رکوع سجده لري دغه منځونه پادیره کې صحیح نه دي، جایز نه دي او نه هلته کیږي. ذکر رسول سلام دا غینه چې ده سخته منع کړی ده. بلکې دی وجنه اشهدن فرمایي چې پیغمبر سلام د مر په ورځ باندې دا حدیث یو د لپاره چې څوک د پیغمبر سلام په قبر باندې جمعه جوړ نه کی وغه عبادتګاه زیونه ګرځي. نو په مقبره کې جمعه جوړول او یا دا چې په قبر باندې جمعه جوړول دا جایز کار نه دی. اول ته پاره کې مون جایز نه دی، دا حرام کار دی. رسول سلام حدیث دغه په حرمت او په عدم جواز باندې دلالت کوي. خو یو د جنازې مونږ چې مثلا یو انسان دفن شو او په هغه باندې جنازه ده شوی نو کله انسان مقبره کې خښ شوی دی نو دا جایز دی چې خاک راشي او دغه قبر باندې جنازه وکي. ځکه دا ابن عباس رضی الله عنه حدیث د بخاری چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور روانو په دې باندې یو قبر چې د نور قبرونو جدا و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاغه باندې ودرېده او موږ سروسه تکبیر وکړ، پاغه باندې رسول سلام جنازه وکړه. نو کوم انسان چې پاغه باندې جنازه نه شوی دفن شوی او یا ځنې خپلوان د مړي چې هغه را رسیږي او دا غینه جنازه شوی ده نو دا جایز دی چې په دا قبر باندې راشي. دا قبر شاته چې قبله طرف ته مخ کې او دا قبر مختی لکه جنازه چې مختی خي او پاغه باندې د جنازې منځو کې دا جایز ده. دا پروانه کوي رسول سلام په ځنو مړو باندې چې خښ شوی دی به په مقبره کې یا په قبر کې چې هغه په قبر کې خښ شوی دی پاغه باندې منځ کړی دی. خدای نور منځونه نپلی منځونه او دغه چرکو سجده لري نو دغه پادیرو کې په مقبرو کې په قبرونو باندې جایز نه دي، بلکې دا د قبر پرستو خلکو د بت پرستو خلکو سره مشابهت ده. شریعت دا غینه ډیره سخته منع کړی ده. دا بل پوښتنه کوي چې په ګوته باندې وړه غونډه کې دا نه راخطلې ده دا غینه کله معمولی غونډه کې وب خارجيږي نو او د سپدغه سماتی کنه نو د ګوتې نه کله چې مثلا صدانه یا زخم شوی دی معمولی غونډه کې وب دا غینه خارجيږي. د اکثر علما په نسبت باندې په دغه سره او داس نه ماتيږي او دغه او داس په ځای باندې نو دا کولای شي چې نو یو داسونه کې په مخکنی او داس چې مخکې او داس لري پاغه باندې مونږ کولای شي پروا نه کوي. دا به پیغام کې لیکي چې مثلا غنم وس وخت کې په موسم کې چې دغه په جنس باندې یا قره سړی واخلي او بیا چې کله د غنم وخت راشي هغه مغمر ور کوي نو علما ذکر کوي چې په دې کې یو مقدار او یو لاس په لاس باندې شر ده. نو دغه چې په دغه وخت ورنکو روسي ورکړه نو دا خو به ربا یا سود نشمرل کیږي. هر شی چې د خپل جنس نه او په هغه جنس باندې خرڅيږي یو خرڅول دی یو قرض دی
مثلا که غنم په غنمو څخه خرڅې، ځکه غنم جنس یو بل ته فرق لري، رنګونه فرق لري. نو کله چې دغه یو جنس دی په خپل جنس باندې خرڅېږي، خرڅول دی قرض نه دی. نو خرڅولو کې بیا دا شرط دی چې یو د هغې وزن برابري، مقدار به یو شانتي، او دویم دا چې په هغې کې به تاخیر نه، که تاخیر پکې وکړه شه بیا دا سود دی. مثلا که څوک وایي چې دا 1 من غنم مې د باندې خرڅ کړه په 1 من غنمو باندې، نو 1 من یو په من سره وزن خو برابر شه، خو که چېرته دا وایي چې دا 1 من مې اوس درکړه او من غنم په تا مې در خرڅ کړه میاشت پس وي، نو دا بیا سود دی، جایز نه دی. یا لکه همدغه جنس واخله، مثلا افغاني روپۍ چې سړی وایي ما ته افغاني روپۍ ما باندې را خرڅ کړه چې 1000 افغانۍ، مثلا غټ نوټونه په قیمت کې فرق لري، نو دا تی واخلې 1000 افغانۍ چې زه به دونه پاس درکوم، خو 1000 افغانۍ او بیرته مقدار کم هغه 1000 افغانۍ، خو چې مثلا تاخیر پکې راغی نو چې د بیع او د خرڅولو په نوم باندې، نو دغه کې تاخیر بیا جایز نه دی، دغه سود ګرځي. او کله که د قرض په نیت باندې چې سړی ته وایي چې مثلا ما 300 روپۍ قرض راکړه، میاشت پس کال پسې درکوم، نو دغه پیسې هغه کې دا چې مقدار مساوات به پکې، چې مثلا 1000 روپۍ دي 1000 روپۍ به درکوم، دا پکې شرط دی، زیاتوالی پکې سود دی. او دا تاخیر چې پکې دی چې د قرض د وجې نه تاخیر راغی، نو قرض چې دغه احسان او تبرع د الله د مخلوقات سره هغه جایز ده، هغه به سود نه ګرځي. خو کله کم شی د جنس بدلی، مثلا سره زر په سپینو زرو سره یا افغانۍ په کالدارو سره، نو دا که خرڅېږي نو په دې کې زیاتوالی جایز دی. مثلا 10 افغانۍ او 20 کالدارې په هغې سره بدلې، نو زیاتوالی پکې جایز دی، خو بیا شرط پکې لاس په لاس دی. کم خلک چې پیسې یا سراپان دي چې یو جنس پیسې ورکوي بل جنس پیسې او په هغې باندې خرڅوي، او په هغه کې وایي چې دونه پیسې مې درکړې، د هغې په مقابل کې د بل جنس پیسې به دونه وروسته راکړې، نو دغه سود دی، جایز نه دی، حرام دی. هغه که روپۍ او که بل څیز وي، خو که جنس یو شانی نو بیا کې د مقدار مساوات هم شرط دی، او لاس په لاس هم پکې شرط دی، خدا په بیع او په اخیستلو خرڅولو کې. کله چې قرض وي نو قرض کې هغې کې ربح ګټه مقصود نه وي، په اخیستلو خرڅولو کې ربح او ګټه مقصود دي، د هغې د وجې نه دغه طب کې لاس په لاس شرط دی. او قرض چې دی هغه تبرع احسان دی، په هغه کې ګټه مقصود نه وي، د دې وجې نه قرض چې څومره ورکړي دي هغومره څیز به بیرته ورکوي، زیاتې به نه غواړي، هغه جایز نه دی زیاتې تی غواړي. خدا دا چې تاخیر په هغې کې جایز دی، قرآن کریم او حدیث په هغې باندې دلالت کوي، دغه بیا سود نه دی، دغه جایز دی او قرض دی. د ابو پیغام کې لیکي چاته خوړو کې داسې چیز ورکول، په خوړو کې داسې چیز ګډول چې هغه د مرګ سبب ګرځي، هغه پې مړ کېږي، نو دا قتل او ها قتل چې سړی قصدن ووجنې دواړه یو شان حکم لري. جواب دا چې دواړه یو شان حکم لري، معنا ګناه دواړه قتل شمیر دی، که هغه په څه دارو یا بل شی چې ورکړی دی چې په هغه سبب د مرګ شه، او یا دا چې مثلا په ټوپک یا په توره سره وو، دواړه چې کله اراده د هغې د قتلي، نو دواړه چې د قصدن قتل دی او په دغه باندې قصاص هغه شته دی، او دارنګې ګناه هم د قصدي قتل ده. الله تعالی چې فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، څوک چې مسلمان قصدن وجني نو دا غزه جهنم دی، همیشه وبکي، او الله تعالی په لعنت ویلی، ورته غضب ویلی دی. نو دا چې څوک په هر آله سره چې هغه آله وجونکي وي، که هغه زار وي، که هغه توره وي، که هغه ټوپک او که هر شی چې دغه شانې څیز استعمال کړي چې هغه آله د قتل وي او د هغې د قتل ارادې هم کړې وي، نو دا عمدن قتل دی، او دا سبب د دې دی چې دغه قتل شمارل کېږي، او د ټول یو شان حکم لري، که د قصاصي او که د نور د ګناه حکم وي. د ابو پیغام کې لیکي د سړي ښځه هغه موجوده نه وي، خو خطاب داسې وکړي چې ته طلاق یا ته طلاق درې کړی دا ووایي، نو دا طلاقي وي که نه. نو دې ځینې کې سړی دا خطاب کوي، ښځې موجوده نه، که هغه موجوده وي هغه ته خطاب کوي، خو طلاق صریح دی چې 3 ځلې ویل 3 طلاق دی. خو کله که ښځه موجود نه وي دا خطاب کوي، نو بیا دې سړي نیت پورې فرق دی. که چېرته نیت ښځې ته خطاب و چې خپله ښځه دی چې طلاق، نو بس دا ښځه طلاقه ده، او که چېرته خپله ښځه مقصد نه وه، هسې وایي چې طلاق، نو بیا دغه طلاق نه واقع کېږي، ځکه رسول هم فرمایي چې انما الاعمال بالنیات، او دې خپله ښځه طلاقول مقصود نه دي. دا بل پوښتنه کوي چې سړی بهر ته لاړ شي، ځینې خلک چې بهر نور ملکونو ته ځي او 15 کاله 6 کاله د هغې معلومات ونه شي چې چېرته دی، نه تلیفون نه بره اړیکه، نو د هغې ښځه تر څو پورې انتظار کوي. دې باره کې چې سړی ژوندی ورک شي، یو خدا که اساسارې موجود چې پلاني ځای کې دی، یو څه وخت تلیفون نه کوي، دا خو ځان ته خبره ده چې د هغې د وجود دلیل قرینه موجوده وي، او څه وخت تاخیر وشي دا پروا نه کوي. خو دا چې بیخي اثر یې ورک شي، نه ژوندی معلومیږي او نه ورک معلومیږي، ژوندی دی او که مړ دی،
نو په دې کې د علماو لکه احناف په پخوانۍ فتوا چې دا ښځه به 8 کاله انتظار کوي. خو وروستنیو علماو د ځینو نور علماو قول چې دغه ښځه چې ده هغه به تقریبا 4 کاله او یا 6 کاله دې خواشه انتظار وکړي، د هغې نه وروسته قضا ته رجوع کولی شي او قضا ته چې رجوع وکړه قضا به تحقیق وکړي چې دغه سړی د هغه ژوندی او د مړي پته نه لګېږي، نو قاضي کولی شي چې هغې ته طلاقنامه ورکړي او دغه طلاق بیا د هغې واقع کېږي او ښځه بیا دغه حق لري چې دغه مطالبه وکړي. خو کله که سړی یو طرف ته دی او ژوندی دی، د ژوندي پته لګېږي ژوندی دی، نو ښځه بیا د طلاقو طلب نشي کولی، ځکه حق د طلاق ورکول د سړو دی تر څو پورې چې د هغې موجود چې دا مثلا بندي دی یا یو ځای کې دی خو ژوندی دی، نو ښځه بیا دا حق نه لري چې طالبه طلاق دلته وکړي او یا دا چې قاضي دغه سړي د جارم نه طلاق واقع کړي. که د چا څخه زر واخلي او بدل کې غنم ورکړي دا صحیح دي که نه؟ مثلا زر واخلي تو چې غنم در کومه، نو دې ځینې کې که مثلا زر اخلي خو تو چې مثلا د زرو قیمت دومره دی او دې بدل کې به غنم در کمه، نو دا جایز پروا نه کوي. بیا که لاس کې پلاس موجود چې پلاس ورکړي چې مثلا د 2000 دومره قیمت دی او هغې دومره غنم کېږي، او یا دا چې اوس ما څه غنم نشته دی خو مثلا دا زر واخلو پلاني وخت کې به غنم راکړي، نو دا پروا نه کوي. او دلته یو بل قسمه بیا یا غسل خرڅول دي چې شریعت کې هغې ته سلام وایي. سلام هغه هم جایز دی، هغه دې ته ویل کېدی شي شریعت کې چې یو سړی پیسو ته ضرورت لري، نو بل سړي ته وایي چې ما ته مثلا 1000 روپۍ راکړه، او کله چې د غنمو وخت راغی په وخت کې مثلا زه تا ته د 100 روپو په ځای باندې من غنم در کوم، نو 1000 روپۍ 10 منه غنم کېږي. کله چې د غنمو د لو وخت راغی زه به تا ته 10 منه غنم در کوم، نو په دې ځینې کې دا پیسې مخکې اخلي، هغه سړی په خپل ضرورت ادا کوي، او بیا چې د غنمو د لو وخت د غوبل وخت راځي نو 10 منه غنم چې د 100 روپۍ مثلا د من قیمت دی، خو په دې شرط باندې چې د غنمو جنس سره سپینه او دا رنګ هغه چې کوم صفاتونه چې هغه ذکر کړي مقدار یې ذکر کړي چې دومره غنم چې دومره پیسې په مقابل کې دومره غنم چې مثلا من دونه منه کېږي، دا صفات یې ذکر کړي، وزن یې ذکر کړي او دا پیسې مخکې ورکړي او بیا غنم وروسته ورکوي، نو دغه ته شریعت کې سلام وایي، دا جایز دی پروا نه کوي. دا به پوښتنه کوي اجماله چې مازدیګر مانځه کې امام پسې 2 رکعاته څوک وي نو وروسته 2 رکعاتو قضایي هغه به ډک کوي که تشبیه کوي. په دې کې د علماو اختلاف شته دی، خو راجح قول په دې کې دا دی چې وروستنی رکعت دې ډک وکړي، ځکه دې سړي چې د امام څخه کوم رکعت را لاندې کړي دي هغه د امام اخرنی منځ او هغه تش کړي دي، نو دې دپاره چې دې مانځه کې 2 رکعات ډک وشي 2 تش وشي، نو امام پسې هغه تش کړي دي، نو په کار چې وروستنی 2 رکعات چې قضایي راوړي چې هغه دې د مانځه اولنۍ برخه وه په کار چې هغه ډک وکړي. دا بل پوښتنه کوي چې دغه شان ترانې او نظمونه چې د سندرو ډول لري، نو دغه ته ترانې اورول او یا هغې ته اورېدله دا په کار دی او که نه؟ نو سندرې او ترانې او یا نظمونه شعرونه دا چې دي یو خدا چې دغه څیزونه نظمونه چې په هغې کې د شریعت نه دفاعي اسلامي ارزښت لري، دین ته ترغیبي، دا قسم څیزونه جایز دي او هغې ته غوږ کېښودل هم پروا نه کوي. یا د اسلام نه پکې دفاع او د اسلام چې څوک مقابله کوي د هغو سپکاوی پکې ذکري، نو دا څیزونه پروا نه کوي. خو بیا د سندرو ترتیب ورکوله په کار نه ده، دې دپاره چې د سندرغاړو سره مشابهت را نشي. او که نور شعرونه چې د قسمه قسم دي نو ښه دي او بد دي، نو په کار ده که ښه شعرونه چې هغه ښه معنی ورکوي، دین ته کې ترغیبي، د خلکو رغبت دین طرف ته پیدا کېږي، نو دغه اورېدل هم ښه دي او ویل هم ښه دي، پروا نه کوي. ځکه رسول سلام هغه به حسن رضی ته منبر کې خو د برابر وکړه او بیا ته ویلې حسن رضی الله پیغمبر هم شاعر و چې په دې کې د کافرانو تهجد او بد ویوه او ویل بیا چې جبرائیل علیه السلام هم تاسو سره ملګری دی تر څو پورې چې ته د اسلام نه او د مسلمانانو نه دفاع کوې، نو دغه شان شعرونه هغه پروا نه کوي، جایز دي، حتی کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې هم ویل شوي دي. دا بل پوښتنه کوي وایي چې زمونږ خور د 6 کاله کېږي چې خاوند سره جنګ جګړه څه اختلافات راغلي او د هغې رالېږلي ده ورته کور کې ناسته ده او هغې تپوس نه کوي او نه ورسره خبرې کوي، نو معنا دې طلاق مسله څرنګه ده؟ نو دې مسلې حل دا دی چې دغه خاوند د هغې بېرته راوګړولی شي چې دا ښځه ته ښځه کې د هغې جامې نفقه کور دا ټول په تا باندې لازمي دي، نو ښځه کو هغې ته ښځه وویه او د هغې حق هغې ته ادا کوه، او که هغې ته ښځه نه وې نو بیا طلاق واچوه چې هغې طلاقه کړي، ځکه د زنانه دا شان انتظار هغې تاوان دی. او الله تعالی مسلمانانو ته خطاب کړی دی چې فسرحوهن بمعروف، چې زنانه چې هغه یای په سمه طریقه باندې خپله ښځه که د هغې سره نکاح د هغې چې کوم حقوق دی هغه ورکوه، او که نو په ښایسته طریقه باندې طلاقه که، نو دغه چې همدغه شان معلقه پاتې دا د هغې په حق کې ظلم او زیاتی دی، نو په کار ده چې قضا ته رجوع وشي او دغه سړی قضا یې طلب کړي
یا دا چې د ښځې طلاق ورکړي او یا یې بیرته صحیح ښځه کړي او د هغې حقوق هغې ته ادا کړي. دا به پوښتنه کوي که څوک مانځه اولني رکعت کې یو صورت ووایي او بیا یې دا چې د بل رکعت کې بل صورت وایم، خو فکر نه بیا هغه صورت ووایي او بیا په مانځه کې فکر شي او هغه صورت څه ویلې بیا هغه څه پرېږدي بل صورت شروع کړي، نو په دې خو به سجده سهو نه لازمیږي. نو جواب دا چې نه سجده سهو پرې نه لازمیږي، پروا نه کوي. ټول قرآن کریم دی، نه ترتیب په کار دی، خو کله که دا کار چا وکړه نو ټول د قرآن کریم تلاوت یې کړی دی چې په معنا کې څه فساد نه راغلی، پروا نه کوي. که د قرآن کریم یو ځای د بل ځای نه څه آیتونه ویل، د بلال رضی الله عنه نقل دی چې هغه به څه آیتونه د یو صورت نه څه د بل صورت نه ویلې او په دې طریقه باندې عمل کو، نو معنا سجده سهو پرې نه لازمیږي او مونځ کېږي. اگر چې غوره دا ده چې هغه په ترتیب سره وویلی شي او یو صورت چې خلاص شي په هغې متصل که بل صورت یې په هغه ترتیب باندې ویله، دا یو سنت طریقه ده. دا به پیغام کې پوښتنه کوي چې کله که انسان پیسې په بانک کې په دې نیت باندې جمع کړي چې هغه ته څو غلا نه کړي او ته ضایع نه شي په دې نیت باندې، نو کله چې بیرته ترې راخلي اما خپلې پیسې راواخلي او زیاتې پیسې لکه ځینې بانکونه په قرض باندې سود ورکوي نو سود وانه خلي، نو دا په دې څخه ګناهګار نه دی. نو پیسې که سړی د حفاظت په نیت باندې بانک کېږدي نو په کار ده چې هغه داسې بانکونو کې کېږدي چې هغه پې سود نه کوي، ځکه کم بانکونه چې په دغه پیسې اخلي او په هغې باندې سود کوي، نو په دې کې د دغه بانکونو سره د سود په معامله کې یو قسمه معاونت او مرسته شوله. او الله تعالی فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، چې تاسو د نیکۍ په کارونو کې یو بل سره کومک مرسته وکړئ او د ګناه په کارونو کې یو بل سره کومک او مرسته مه کوئ. نو کوم بانکونه چې هغه سود کوي په هغه کې دغه پیسې کې خودله هغه په کار نیږي که هغه په سود کې استعمالوي او په دې کې یو قسم معاونت تاسو په سود کې وکړه نو دغه په کار نه ده. که د بانکونه دا ضمانت کوي چې دغه پیسې نه استعمالوي، صرف چې مثلا تا بانک کې ایښي دي نو د حفاظت تا نه د هغې څه حق اخلي نو هغه څه پروا نه کوي. دا شوله که د چا دپاره څوکیداري کول یا د چا دپاره یو څیز ساتل په مزدورۍ باندې دغه بیا پروا نه کوي. دا بل ورور پوښتنه کوي چې فرض مانځه پسې وروسته ځینې خلک متصل پاڅېږي او سنت کوي، نو په فرض مانځه سنت متصل پکار دي که نه لږ وقفه پکار ده؟ نه، دا د سنت طریقې نه خلاف دي. ځینې خلک دا چې سنت چې دي دا مکملات د فرضو دي او کله چې سلام وګرځي د وار نه پاڅېدلی په سنتو باندې ولاړي، دا د رسول صلی الله د حدیثونو خلاف دي. رسول صلی الله چې سلام ګرځولی دی هغه بیا دعاګانې ویلي دي، ذکرونه کړي دي، صحابو ته امر کړی دی. د پیغمبر صلی الله دا نقل دی چې سلام بیا وګرځو، اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. دارنګه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دعا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه فرض مانځ ویلي ده، صحابه دا غینه دای ذکر ده. دارنګه رسول صلی الله صحابه ته وایي کله چې فرض مونږ کوي هغه سرو سره الله تعالی ذکر وکړي، درې ذکرته سبحان الله، درې ذکرته الحمدلله، څلور ذکرته الله اکبر چې دا سر برابرېږي، او یا دا درې ذکرته او په اخر کې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير. دا ټول په دلالت کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرض مانځ سره متصل سنت نه دي کړي، بلکې رسول صلی الله علیه وسلم عادت دا چې سلام به وګرځو فرض مانځ سره نو دا ذکر دعاګانې ویلي بیا کور ته تله په کور کې سنت کړی دي. نو په مانځ سره متصل سنت کول دا خلاف د سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي، بلکې ذکر دعاګانې په کار دي. بیا که سړی سنت کوي په کار چې دغه ځای ته لږ تبدیلي ورکړي او دغه ذکر او دعاګانې وکړي، منځ کې څه خبرې وکړي. د دې وجه نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل دي چې دوه منځونه یو بل پسې متصل کوله دا په کار نه دي چې د هغې ترمنځ څه خبرې یا ذکر دعا شوي نه وي، لکه د ځینو صحابانو چې دی هغه نقل دي. نو په کار چې سړی په دغه سنت را ژوندي کړي او دا نه چې سلام وګرځېږي د وار ځینې خلک په سنتو ودرېږي، دا د سنت طریقې نه خلاف خبره ده. دا به پیغام کې لیکي چې د مور او پلار حق کول په اوس وخت کې دا څه معنی لري او شریعت کې دا څه اساس لري که نه، چې ځینې خلک دا په دې معنی باندې حمل کوي چې معنی دغه څوک چې حق نو هغه ته په مال کې څه برخه نه ورکوي. دا شریعت کې حقوق دي، نو حقوق معنی د مور او پلار د حکم او د خبرې خلاف کول. نو کله چې مور او پلار انسان ته یو جایز کار د جایز امر د هغې حکم کوي نو په انسان باندې د هغې منله لازمي دی او د هغې تابعداري پکې پکار ده. خو کله که بچی د مور او پلار خبره ونه مني د هغې خلاف کوي او هغه په قاروي نو دې ته حقوق ویلی کېدی شي. نو دغه انسان حق دی، حق چې ده حقوق الامهات او یا حقوق الوالدین دا د کبیره او ګناهونه ده، خو دې دا مانند ده چې دغه بچی دغه مور او پلار په میراث کې حق نه لري، بلکې الله تعالی قرآن کې فرمایي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی تاسو د بچو باره کې دا وصیت کړی دی چې سړی مړ شي نو بچو دپاره د نارینه دپاره دو برخې په شان د حق دی چې د یوه جنۍ دپاره ده. نو میراث د ټولو حق ده د بچو،
هغه په دغه سره چې د مور پلار خلاف کړی دا کړی په هغه سره د میراث نه محرومي نه تر څو پورې چې مسلمانی کافرونو کافر به د مسلمان میراث نشوړل. نو په دې وجه باندې دا دغه مور پلار په میراث کې په هغه نه چې کوم حق پاتې دی په هغه کې د میراث حق لري برخه لري. خو د هغې سره د مور پلار حقوق کول او نافرمانی کول دا غټه ګناه او کبیره ګناه ده. الله تعالی مؤمن ته امر کړی دی چې د مور پلار سره احسان وکړي او الله تعالی ته مور پلار ته به ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مور پلار بارټي هم نه او هغه ته به معمولی د خفقان خبره هم نه کې. دغه کار که چا وکړه دغه ګناهونه دي چې د مور پلار حقوق ګناه کبیره شمارل کیږي. جاوید ورور دا پیغام کې دا بل لیکي ځینې خلک تریاق او یا مثلا بانګ ادا کوي چې کارل یو کس کړي او به دغه پیسې چې د ټول کور والای خوري. نو ټول کور والا ګناګار دي کنه څوک چې دغه عمل کوي. نو یو خدا چې د کور والا دغه نور وس رسیږي او یا نور پیسې می دي سړي نو دا خوراک چې په دې کور والا ګناګار نه دي. خو دغه څوک چې کارل دغه چیزونه کوي او بیا خرڅي نو حرام کار کیخته او دغه خرڅول شریعت دغه نه منع کړی ده. مثلا شراب جوړول دغه خرڅول یا هر شی چې په مثلا فرمایي چې هغه نشراودي کله مسکرون خمرون او کله خمرین حرام هر شی چې نشراودي په مثلا فرمایي هغه شراب دي او شراب چې دی هغه حرام دي. اغستل تجارت هر څه حرام دي. نو کوم انسان چې دغه کخته او یا پیسې او اغستل او خرڅول یا په هغه کې گواهی کوي دا ټول کارونه دغه حرام دي. خو کچرته دا چې کار چاو کو نور کورای خبر نه دي یا کور ولاته دغه نه په خبر کوي ماشومان بچي وخزه نو په دې کې ګناه هم دغه چا په غاړه باندې چې هغه دغه حرام کسب راوړي په نور باندې اخري. خو په دې کې کله نور وس رسیږي خکته کور والو نو په کار چې دغه عمل نه منه کی هغه ته و چې موږ باندې حرام رزقونه هغه مخره او حلال اگر کلیږي دغه طلب وکړه. دا بر غلی کې چې د ځنې مخابراتي شبکې چې دي هغه چې کله چاته قرض پیسې لګي نو مثلا د شل ځای پروفو باندې چې بیرته ته پیسې په موبایل کې داخل کې دغه بدن 15 روپۍ اخلي 15 روپۍ د قرض بدل کې اخلي. نو دا خو به سود نه. نو د شریعت دا قاعده ده چې سود په کې لږ څه زیاته غستله دا چې د سود دی. مثلا یو سړی چې مثلا 10 روپۍ چاته قرض ورکي او به چې قرض ته اخلي او توای چې میاش پس مثلا 100 روپۍ راکې یا 90 روپۍ ورکې کدا 90 روپۍ نو دا چې صدر ته شرط کې دی او به ته اخلي او یا د سړی دای چې دا سړی قرض ورکوي خو به په 10 روپۍ باندې مثلا 1 روپۍ زیاته اخلي نو دا سود دی او دوه جانبین له په دغه عمل جایز نه ده. سود ورکوونکي او سود اغوستونکي دوه ګناګاران دي او دا ګناه کبیره ده. خو کله کده سې چې مثلا سړی چاته قرض ورکي او به د چا چې قرض اغستره دی د سړی په شرط نه دی خو دا چا چې قرض اغستره دی کله چې قرض ادا کوي دا غنه غوړه چیز ورکي یا لګډیر ورکي نو دغه تبرع احسان ده هغه پروانه کوي. رسول سلام یو ځله یو وخ بچي غیر د چا نه قرض اغستلو به راغی د پیغمبر سره بیرته دغه قرض وخته نو پیغمبر صحابه ته چې دغه شان مال له وګوري وره کوي نو صحابه پیغمبر سم دغه نه غوړه دی چې دغه نه په عمر کې څو کال زیات دی چې دغه قیمت زیاتیږي نو پیغمبر سم خیر دغه ور کوي ځکه غوړ انسان هغه دی چې هغه قرض ادا کوونکی. یا جابر رضی الله عنه چې پیغمبر سلام باندې و خرڅ کړو په یو اوقیه باندې کله چې بیا راغی و خیره اوس پیغمبر سم دا و خو اخله اوس ما پیسې چې و اوقیه دغه راکې نو پیغمبر سلام بلال رضی الله عنه چې ورشه یو اوقیه لوتره او لښان زیاته ورکا نو بیا چې دغه چا چې قرض غسره دی چې هغه د خپل جانبانه د قرض ادا کول وخت کې لږ زیاته به ورکی دغه سود نه حسابيږي. دغه په خطر قبانه قرض ادا کول د پروانه کوي. خو چې دا اول سر نه سړی شرط لګي چې دونه پیسې راکې او دونه زیاته راکې او یا دونه در کوم دونه زیاته راکې نو دغه سود دی دغه حلال نه دی. په قرض باندې زیاته پیسې غسله هغه په شرط کې لګوله دا سود دی. او ما ذکر کې چې کل قرض جره نه پن په وربه هر قرض چې دغه د وجه نه څه نه په حاصل شي هغه سود دی نو هغه جایز نه دی. دا خرینه پښتنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا منار رادیو